والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز و محترم حاضرین کرام، مشران و کشران، د لاؤڈ سپیکر په ذریعہ بهر اوریدونکو مسلمانانو، کومه حصہ د رب ذوالجلال د مبارک کتاب نامہ تلاوت کا د سورہ فتح شریف. اللہ رب ذوالجلال پدې کې د آقا نامدار جناب محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء او دا غوی دا یارانو مبارکانو خلفای راشدینو شان الله بیان کړی دی. خو زه صرف په یو جمله باندې تاسو ته چند خبرې کوم چې رب ذوالجلال محبوب صلی الله علیه و آله وسلم ته په دې ټول مخلوقات کې څومره لوی شان ورکړی. اول دا چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک ته ډېر ګران دی او رب ذوالجلال محبوب علیه السلام ته ډېر ګران دی. په ابتدا د اسلام کې چې هر طرف ته کفر او شرک او الحاد او هغه مقام چې هغه بیت الله شریف دی، حرم شریف دی، په مخ د ځمکه د هغې نه بهتر مقام بل نشته، د فضیلت او د برکت او د رحمت مرکز دی. او هغې کې مشرکانو 380 بوتان نصب کړي وو، ولاړو د یو رب ذوالجلال مقابله کې به د بوتانو عبادتونه کېده، شرک به کېده. دې وجې نه جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلق تا پدې طریقې سره بلنه ورکا، خطاب وکړ
چې من قال لا اله الا الله دخل الجنه، چا چې لا اله الا الله اوې دې به جنت ته داخلي. اوس حضور صلی الله علیه و آله وسلم چې خلق ته خودنه د لا اله الا الله کولا، نو پدې کې غرض داو چې د الله اثبات شي او د بوتانو باطلو نفي وشي. دیو جنا په فرش باندې پزمکه باندې حضور صلی الله علیه وسلم دا الله د نامې ذکر خلق ته خود چې تاسو وایي چې لا اله الا الله، یعنی دا الله پاک جل مجده نه بغیر. چونکی په مرور د زمانه سره چې د حضور صلی الله علیه وسلم په هغه مذهبي او روحاني مشن کې اضافه وشوه او خلق پیشو چې یره بوتان د عبادت لایق نه دي، بلکې رب ذوالجلال لایق د عبادت. نو بیا اللہ تعالی جل جلالہ د محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پشان کے فرمائل چی محمد الرسول اللہ د عبادت لائق خدا اللہ نے بغیر بل سوک نشتا، خو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گویا کی کلمت طیبہ پا دو اجزاء بانے مشتمل دا، دا یو جزء د توحید دی او بل د رسالت. د توحید جز مونږ ته حضور علیہ السلام خودلې او د رسالت جز راته الله خودلې. اوس هغه وخت راغی چې حضور صلی الله علیه وسلم بیا د لا اله الا الله سره به خلقو ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خود. بس چې بیا بچا کلمت طیبه نیمه ویله بیا به هغه د ایمان خاوند نه ګرځېد. په وخت سره چې منافقین پیدا شو، هغوی به هم لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. داسې یو وخت راغی چې د معراج شریف په شپه باندې په 11 کال د اعلان نبوت په مکه مکرمه کې الله جل جلاله په دې امت باندې 5 منځونه فرض او نبی کریم علیه السلام فرمایل چې لكل شيء علامه وعلامه الايمان الصلاه، د هر یو څه لپاره یو علامه وي، نښه وي، او د ایمان لپاره علامه هغه د کلمې طیبې سره سره مونځ کول. اوس چې کله منافقین خلق ولید چې هغې خو کلمه م وایي مونځ هم کوي، دا هم صحیح مؤمنان دي. نو دې وجې نه نبي کریم علیه الصلاة والسلام مبارک یو بل معیار مقرر کړ. هغه معیار داو چې څوک لا اله الا الله وایي ورسره محمد رسول الله وایي صلی الله علیه وسلم، ورسره 5 وخت مونځ هم کوي، خو بیا هم خطره شته دی، لکه منافقین هم دا وایي. منافقین هم مونځ کوي، منافقین هم تلاوت کوي، خو د هغې سره یو څیز نشته، هغه دا دی چې حضور علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایل چې لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. تاسو کې به یو قسم تر هغې د کامل ایمان خاوند نشي څو پورې هغه ته زه د خپل
مور او پلار نه د خپل اولاد نه د ټولو خلکو نه بلکې د خپل ځان نه زیات محبوب شوی نه یم بشکا اوس دا ماده په منافقینو کې نه و چې هغې په سینه کې خپله کې د نبي علیه السلام مینه راوستی وي نو دا د هغې دپاره یو امتیازي فرق وګرځېد هغې په دې معامله کې فیل راغلی او کم چې صحابه کرامو هغوی لا اله الا الله وی محمد رسول الله وی صلی الله علیه وسلم ورسره منظم کو خو که کلمه ویل او که منځ کو د نبی علیہ السلام د محبت په دایره کې وي ځکه هغې رنګ راوړو کمال ظاهر کړ هغه یې د ډېرو خوبو خاوندانو ګرځول او بلکې د نبوت د فلک ستارې وګرځول چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک دغې په باره کې وفرمایل چې اصحابي کالنجوم بأیهم اقتدیتم اهتدیتم زما صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دا د اسمان د ستورو په مثال بس دې کې کم پسم کس روان شو هدایت به بیان ځکه چې قرآن کې رب الجلال فرمایي وبالنجم هم یهتدون دی په ستورو سره لار بیانو د شپې چې څوک رواني مسافر لار ته غلطیږي نو هغې په ستورو اندازه لګي چې دا لار فلاني طرف ته تللی نو هغې په ستورو سره هدایت یعنې لار بیانو او د محبوب علیه السلام صحابه کرام د هدایت ستوري د دوی په وجه ډېرو خلکو ته د ایمان سرمایه میلاو شو صحیح عقیدې میلاو شو د دین ترویج میلاو شو د هغه مبارکې هستۍ نو هغوی به هم کلمه ویله دوی به هم ویل هغوی به هم مونځ کو دوی به هم کو خو هغوی سره د نبي علیه السلام د محبت سرمایه نه وه او دوی صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین سره وه هغوی به چې کوم کمالات او خوبۍ د نبي علیه السلام ولیدې منافقینو خندا به ورپورې کول صحابه کرامو به چې کله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوبۍ او کمالات ولید نو هغوی به په سر سترګو باندې ومنل هغوی ته پته وه چې الله رب ذوالجلال زمونږ محبوب صلی الله علیه وسلم جامع د کمالاتو برکاتو فیوزاتو ګرځولی زه به د هغې دپاره تاسو ته یو دوه مثاله پیش کله چې د یمن نه کفار راله او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه د معجزې طلب او ورته وی چې د ځمکې په سر ته ډېرې معجزې خلکو ته ښودلي چې د هغې تعلق د ځمکې سره نن چې مونږ کومه معجزه طلب کوو د هغې تعلق صرف د آسمان سره دا چونکې د ابو جهل په فرمایش راغلی و کفار ولاړ دي ابو جهل خپله هم ولاړ او د یمن نه چې کوم کس د معجزې طلب کوونکی راغلی و د هغه حبیب بن مالک یمني نامه وه او هغه حضور صلی الله علیه وسلم ته ووی چې په دې نیمه شپه باندې به مونږ ته د اسمان دا سپوږمۍ ځمکې ته راکوزې او د 14 شپو سپوږمۍ په اسمان ولاړه وه بدر کامل دې ته به صرف د لاس مبارک یو ګوته مبارکه مخامخ کې او په دې یو ګوته به اشاره کې اشاره به یوي کارونه به په دوه اول نمبر دا چې په اسمان کې به په دې یوې اشارې سره د سپوږمۍ په منځ دوه ټوکړې کول هم غواړي او بیا به ځمکې ته راکوزول هم غواړي یو حصه به د دې غر د پاسه او یو به د دې نه جدا وي
حضور صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل چې اے حبیب بن مالک ته چې چاره غوسته دی ابو جهل عمرو بن هشام نو دته خو ما ډېرې معجزې ښودلې دي خو دوی ته جادو د سحر نسبت کړی اوس کچره تند د په نقش قدم ځي او سبال بیا انکار کې نو سلمانه معجزه طلب کې نو هغه ورته وی چې د ابو جهل غوندې بدبخت نه یم زر سره وعده کوم چې یاره ما در نه کومه معجزه طلب کا او هغه دې راته وښوله یقینا زه به در باندې ایمان راوړم سبحان الله خو زما دوه خبرې دي یو به دغه معجزه غواړم او بله ما زړه کې ځان سره د یمن نه یو خبره راوړې دا به م راته ښې چې څه ده ځکه چې ته خلکو ته ویل د الله نبي او نبی چې دی نو دا دی په معنا د غیب د خبر ورکوونکي سره چې د غیب خبر خلکو ته ورکوي نو زما اړه کې چې کومه پټه خبره پرته ده نو هغه غیب د دې خبرې به ته خبر ورکړي چې دا غیبه خبره څه ده نبی علیہ السلام ورته وویل ډېره ښه نو اول حضور صلی الله علیه و آله وسلم د بیت الله شریف دروازې سره مخامخ بهر ولاړو او چې لاس مبارک یو چت ک صرف د یوې ګوتې مبارک اشاره وکړه او باغې سره سپوږمۍ په اسمان کې دوه ټوکړې شو او بیا هم باغې اشاره سره ځمکې ته راکوزه شوه یوه حصه په غر ودرېده او بله د هغې نه جدا وه رب ذوالجلال د دغې معجزې شق القمر ذکر قرآن عظیم الشان کې کړی چې الله فرمایي اقتربت الساعة وانشق القمر د دې په ضمن کې امام بخاری رحمه الله بخاری شریف کې دا روایت را نقل کړی دی چې هغه مبارک دا روایت بیانوي چې انشق القمر على عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرقتين د نبی علیہ السلام مبارک په زمانہ کې سپوږمۍ په اسمان کې دوی سي شوی و دوه ټوکړې شوی و فرقه فوق الجبل وفرقه دونه یو سي د غر د پاسه و بل د غینه جدا و وقال اشهدوا نبی علیہ السلام حاضرین تو فرمایل ټول گواو سي کافرانی او که صحابه کرامي چې حبیب بن مالک یمنی ما نکمه معجزه طلب کړي واغه مې ورته خو ټول په دې گواو سي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته الله داسې کمال ورکړو چې د اسمان سپوږمۍ په اسمان کې د ګوتې مبارکې اشارې سره دوه ټوکړې کوي او بیا ځمکې ته هم راکوزوي داسې معجزه په انبیاء کرامو علیهم الصلوات و تسلیمات کې چاته هم ملاو شوې نه وه دې ته معجزه شق القمر وایي حضور صلی الله علیه و آله وسلم حبیب بن مالک یمنی ته فرمایل چې معجزه دې غوښته درته مې وښوده وایي جی یو خبره پاتې ده زما زړه کې چې څه دي هم راته ووایه حضور علیہ السلام مبارک ورته فرمایي ډېره ښه ته چې د کور نه یمن نه راتلې نو تا دا خبره ځان سره دا غزینه راوړې ده چې ستا کور کې یو لور ده او هغه لور دې په سترګو ړنده ده په غوږونو کاڼه ده په لاسونو خوشله ده په ژبه ګونګۍ ده بس یو ګوډاګی دی مور کټ کې کېنی پاسې او په خپل اسم نشي کولی نه څه ویني نه څه اوري نه څه کولی شي ته وایې که زما دا لور جوړه شو نو زه به ایمان راوړم ته چې دلته نه لاړ شي او د خپل کور دروازه ووې نو ما هغه لور به درته دروازه کوله زه لور دې جوړه شوې نو حبیب بن مالک یمنی راغی او نبی علیہ السلام ته قدمونو کې راوغورځېده
او ورته وی کلمه راته وایي چې مسلمان شم. والله چې زما ډک کوم دغه خبره وه. نو چې کلمه ویلې مسلمان شو نو ابو جهل ولا راغی وي ته خو ما دې له راغوښتې وي چې ماله به څه پرتوګ جوړ او تا خو چې د ایمان راوړو دا ولې د نبي علیه الصلاۃ والسلام جادو په تا باندې مسرو کو نعوذ بالله. نو هغه ورته ته به ځلي بدبخت یې زه خو نه یم بېوقوفه تا ته دومره پته نشته چې د ساحر سحر صرف د ځمکې په څیزونو اثر کوي د اسمان په څیزونو اثر نه کوي. د جادوګر جادو د ځمکې په څیزونو اثر کوي خو د اسمان په څیزونو اثر نه کوي. یو جادوګر هم سپوږمۍ په میند نشي چولی او نه ځمکې ته راکوزولی شي کنې ټولو جادوګرو به دا کار کړی. دا شان دی د نبی دا شان دی د رسول او الحمدلله دا شان الله پاک حضور صلی الله علیه و آله وسلم ته ورکړی. نو ما خو ته داسې معجزه طرف کړی و چې د هغې تعلق د ځمکې سره نه بلکې د اسمان سره دی. دې وجې نه ته به ځلي بدبخت یې د جهنم وروڼه یې به یې زه خو نه یم. نو هغه ایمان راوړه. څومره لښکر چې ورسره قافله راغلې وه هغه ټولو ایمان راوړه. او چې کله واپس لاړو او د کور دروازه یې وواله یو ډېره حسینه او جمیله جینۍ هغې ورته ګیټ کولاو که چې راننوته تپوس ته کوي څوک یې ته ورته یې وي ما نه تپوس مه کو مور نه مې وکړه زه څوک یم هغې چې وکاته ورته وی دا ستا هغه لور وی زما لور خو ما شله او ګوډه وړانده پرېښې وه دې خو ما ته دروازه کولاو که دا خبرې کولی شي دا خو هر څه ویني وی نه ورته پوس دی نه وکړي. هغې ته یې څه چلو وی زه کټ کې پرته وم او بس یو ډېره نوراني چهرې والا هستي راله او ما په بدن لاس راخ کو ما ته وی بچیه پلار دی ما سره دی هغه کلمه وویله ته مه ووایه. بس زما جبې هم کار شروع کړو سترګو مې هم شروع کړو لاسونو پښو مې هم شروع کړو کلمه مې وویله او په ما لاس مبارک راخ. نو حبیب بن مالک لا په مکه مکرمه کې د نبي علیه السلام سره و اسلام ولا کور ته مخکې نه بوتله. دا دی شان احمدی صلی الله علیه وسلم. لہذا دویمه خبره چې کله د صبها په مقام باندې چې حضرت علی کرم الله وجهه چې د هغه په دې پتون باندې نبی علیه السلام خپل سر مبارک ایښود او دغه وخت کې حضور علیه السلام د مازدیګر لمونځ کړی و ده نه و کړی او دغه وخت کې ده سوچ کو چې یا الله دې خوا نه د مازدیګر لمونځ قضا کېږي نور غرغرې ته روان او بل طرف ته محبوب زما په پتون باندې خپل سر مبارک ایښی د دیدن وخت دی یو زرینه مقدا دا په جون کې بیا نشي راتلی. اوس که حضور صاحب خوځوم آرام کې خلل راځي که نه خوځوم خواره نه مازدیګر لمونځ قضا کېږي الله پې قسم کړی په امتحان کې پرېوت آخر د دې خپل زړه نه فتوا طلب څه وکړم زړه چونکې قلب سلیم و فتوی ولا ورکه چې د دې لمونځ د قضا کېدو به بیا هم ادا وشي خو د دې دیدن قضا بیا نشي راتلی. او نن د الله محبوب چې شارع علیه السلام دی د چا په لاس کې چې حلال او حرام الله چولی دي کوم څیز حرامي حرامولی شي کوم څیز حلالي حلالولی شي هغه اصلي ستا په پتون نه پاسه پراته خو چونکې هم د دې محبوب د برکت د دې پړونو کې د مینې او د محبت د لمونځ هغه جلوه چې دی هغه ځلېده نو د هغه لمونځ جلوه روچته شوه او د حضرت علی رضی الله عنه د سترګو نه اوښکې روانې
چې د مازدیګر مونږ رانه قضا کړ ځکه چې نور پرېوته بس نیم ډوب شي دې کې هغه وخت کې د نبی علیہ السلام په چهره انور را پرېوته حضور علیہ السلام مبارک سترګې مبارکې پرانیستې علي صاحب څه چل دی ته خو جاړې لکه چې د مازدیګر مونږ دې نه کړی یو قربان د مازدیګر مونږ مې نه دی کړی او رانه دا انور پرېوته خو ستاسو آرام کې مې خلل نه راوست نبی علیہ السلام مبارک له تسلی ورکړي مه خفه کېږه بس کېناست او حضور صلی الله علیه وسلم دعا وکړه اللهم انه كان في طاعتك وطاعت رسولك فردد عليه الشمس الہ دے خستا اتباع کے ناس ستا طاعت کے ناس استاد محبوب پر تابعداری کے ناس اس منست نے قضا کی گی نو داسې وکړه چې دا انور ورته را واپس کا دا ناز دے دیتا محبت وائی دیتا ناز وائی محبوب پا اللہ ناز کئی ستا طاعت کے ناز تو استاد محبوب طاعت کے ناز تو اس نور تینا پریوت الہ دا نور ورته را واپس کا او بیا دا خپل غوته مبارک داسې مخامخ کو نور ته وخذو او نور واپس را روان شو داسې ذکر ودرېد چې حضرت علی رضی الله مازیګر وختي منځدا دې ته معجزه رد الشمس وای هغه هستی مبارکه چې سپوږمیم داغه تابعدار نورم داغه تابعدار سپوږمیم داغه خبره مني نورم خبره مني داسې خپل محبوب الله مونږ لرا کړی مونږ او تاسو الله داغه محبوب په امت کې راوستیو یقین وساتئ چې داغه شان ته انسان وګوري حیران پاتې شي چې الها دی محبوب علیہ السلام مبارک تاسو څومره لوی شان ورکړی چې د حدیبیې په مقام کې نبی کریم علیہ السلام له صحابه کرام راغله او ورته وی چې قربان ګوټو بنشته او د سونه کول غواړي سکل غواړي او خان سیرابول غواړي په تکید تشدي مشکیزي تشدي حضور صلی الله علیه وسلم فرمایلو ګوري چې چا سره په بار کې لګي وب ویني وروړي یو صحابي سره په لوټه کې لګي وب وی او چا غیروړي نبی رسول الله ته لوټه کې خدا حضور اسلام دا پنځه واړه ګوت مبارک په لوټه کې خو پنځه چینه د ګوت مبارک نه جاری شي سبحان الله او برا کوټې دی او صحابه کرام مشکزیم ډکه کې بتکیم ډک ویمس کلیو د سونه مو کو او خانم سیراب کا راوی د حدیث وای چې ما تاسو ک چې تاسو دا وخت کې څومره کسان وی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي موږ ورته وی جابر رضی الله عنہ چې موږ ورته وی چې موږ دا وخت کې 1500 کسان یو نیم زر کسان او کله دې په ډبل یعنی 3000 وینوم د وبم ټول تر رسیدي سبحان الله یعنی د قانون وبره اوځي قران نه ثابت دي خو د چا د ګوتو وبره دي راوتی دا د محبوب علی السلام د ګوتو مبارک کمال لہذا دا ټول کمالات محبوب علی السلام مبارک ته الله پاک ورکړي دي خدا کمالات چې چالي دلی دي چې څوک د ایمان خاوندو دا غي په د ایمان میټاس نورم زیات شي او کم چې منافقینو د ایمان نخلاص خلکو هغه ور پورې ملنډه کوي هغه دا برکاتونو محروم پاتې شي الله دې زموږ استاد د محبوب علیہ السلام د خاطر او برکت ټول مشکلات د دنیا او د آخرت آسان کی په دې خبر او المال او بیا تاسو د عمل کولو توفیق راکړي وما علی الا البلاغ المبین درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وای اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آله وبارک وسلم علیه صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ